د پښتو ژبې صدارتي ایوارډ یافته سندرغاړي فیاض خیشکي او د هغه په ورور باندې د نوښار د یو مقامي شاعر بخت بازلي د وژنې اف آی آر په نوښار کلا تاڼه کې درج کړی شوی دی. د بخت بازلي د ورور تر مخه فیاض خیشکي او بخت بازلي د وړوکوالي ادبي ملګري وو، خو دغه پیښه څنګه مخې ته راغله او په دې اړه د نوښار پولیس او د بخت بازلي رور څه وایي، نور تفصیل به ګورو په دې رپورټ کې. موږ سره اوسئ. د نوښار جوډیشل مجسټریټ فیاض خان خیشکي عدالت ته د پرله پسې غیر حاضرۍ نه پس اشتهاري ګرځولی و. په ملزم فیاض خان خیشکي او د هغه په ورور تور دی چې هغه د خپلو ادبي او کلتوري محفلونو نږدې ملګری او شاعر بخت بازلي د فروری د میاشتې په 18مه نیټه کال 2023 کې هغه وخت په بېدردۍ سره وژلی دی، کله چې دغه شاعر خپل ورور سره یو ځای په موټرسایکل روان و. د وژلی شوي شاعر ورور ټیکهدار جاوید خان ویلي دي چې د هغه ورور او د فیاض خیشکي ترمنځ د وړوکوالي نه د ادبي هلو ځلو په بنیاد نږدې تعلق و او څه موده وړاندې د دواړو ترمنځ په یو ادبي محفل کې په څه خبره جګړه وشوه. د وژلی شوي شاعر ورور میډیا ته وویل چې ملزم سندرغاړی فیاض خیشکي او د هغه ورور ډیر اثر رسوخ لري، د دې وجې ورته پولیس هم لاس نه اچوي او حکومت ته د هغوی پاسپورټ او شناختي کارت بلاک کړي، ولې چې دوی کله هم ملک پرېښودی شي. متاثره کورنۍ د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر پیښور های کورټ او حکومت نه د انصاف غوښتنه کړې ده.